حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کلا اسمانونو تلاړ او د مختلف انبیاء کرام سره ملاقاتونه وشو او د سدرۃ المنتهى ونی خواته ورسید نو الته کې جبرئیل امین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا عرض وکړه چې د الله رسول د دینه بعد زما د تلو وسو طاقت نشته نور فرشتي مقرر وي الله سبحانه و تعالی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استقبال لپاره دغه فرشتي را لېږلې وي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر اسمان تلل لا مکان چې ورته مونږ وایو دا الله سبحانه و تعالی سره ملاقات وشو او په دغه قوم اسمان کې بیت المعمور د فرشتو چې کومه کعبه وا هغه هم ولیدله او د الله سبحانه و تعالی سره چې کله ملاقات وشو نو الله سبحانه و تعالی ته تاسو چې مال دي سره وړي نو عام طور باندې چې کله یو میلما د چا کرزینو د ځان سره ستو پولی سړالولی او عزتمن میلما دا کار کوي او قربا هغه تحفه ډیره خوخی چې د قربا سره نه او میلما ورلويسي لکه مثلا یو کس ته مالا ملاقات لرازی او د ځان سره وبو په بوتل کې راوړي چې دا په تحفه کې راوړي نو دا وبو خو بار ځای کې ملاويږي دا د خاصه تحفه نه ده یو کس ته هغه دی علاقو ته راځي او د جوارو وړه چې کم دی نو د ځان سره راوړي او تحفه کې نو د جوارو دا وړه خو دلته ملاويږي نو دا د خاص تحفه نه او چې کله دې یو شی راوړي چې هغه د چا سره نه په دغه کور کې نو هغه قربو ته ډیر خوشحاليږي نو چې کله الله سبحانه و تعالی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې مال لري سره وړو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان سره د څه شی وړو چې هغه د الله سبحانه و تعالی سره نو کدا څه یو شی وړو دا الله سبحانه و تعالی سره خو د هر څه خزاني دي د پیسو څه ضرورت شته نشته ده د ماشوم څه ضرورت شته نشته ده هیڅ ضرورت الله سبحانه و تعالی تر نشته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د ټولو نه اوخيار بنده الله سبحانه و تعالی پیدا کړی یا الله دې یو چیز مې په تحفه کې راوړی دی چې هغه ستاسو سره نشته ده هغه څه چیز ده التحيات لله والصلوات والطيبات الله عاجزي مراولې ده عاجزي خپل کمزوري خپل عاجزي دا نه تعالی په تحفه کې راوړي ده او بشک چې الله سبحانه و تعالی سره تکبر خون کوي د الله صادر چې کوم دی نو هغه د تکبر دی هغه د کبریاء دی نو دیو جنا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته عرض وکړه الله ما تعالی عاجزی راوړې ده په تحفه کې مالی عبادت جانی عبادت دا ټول الله ستاره پاره دي چې په دنیا کې څومره عبادت کیږي هغه خالص ستاره پاره دي دا یو ټکی مې الله دا راوړې الله سبحانه و تعالی خوشاله شو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او په جواب کې ورته چې کله رسول الله مبارک خپل عاجزی پیش کړه الله سبحانه و تعالی ورته سلام کوي چې بتا باندې همیشه سلامتی ای زمان نبی واپس حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیب جواب ورکړي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دومره عجیب جواب حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو محدثین مفسرین وایي چې جواب خدا پکارو چې بما دي سلامتی آی لیکن حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې څه ونه وي د ځان سره امت هم په سلام کې په امن کې په سلامتیا کې شمار کړه الله سبحانه و تعالی په درک
السلام علینا سلامتیا دی وی په مونږ باندې. او بیا محدثین وایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وعلى عباد الله الصالحین چې په نیکو بندګانو باندې هم سلام د ورسته ذکر کړ او علینا په مونږ باندې سلامتی ای دا ټول امت ته بیا شامل وکنه په مونږ کې ټول امت رااله کنه خو بیا رسول الله مبارک خاص تور باندې وعلى عباد الله الصالحین ولي وي چې په خاص نیکو بندګانو باندې هم ستا سلام ستا د طرف ته سلامتی ای پاغي باندې. محدثین وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې علینا کې اول د ځان سره دا ګناهګار امت شمار چې زما دی اول په ګناهګار امت باندې سلامتی ای او بیا د زما په هغه بندګانو ستاسو طرف نه سلامتی ای چې کوم خاص بندګان دي او کوم رسیدلي بندګان. بهرحال چې کله دا مکالمه وشوه د الله سبحانه و تعالی او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ نو د الله د طرف نه هم تحفه پکار وکړ چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا تحفه ولوا نو خکور به هغه چې بیا مل ملم تحفه ورکړي نو د هغه طرف نه ورلا الله سبحانه و تعالی تحفه ورکوله. تحفه داسې در کومه چې تا په خپل وسوي چې ټول عبادت ټول مالی او جانی عبادت د ستاسو لپاره دي لہذا د دقت مالی او جانی عبادت او تحفه ذکر دین ز تعالی در کومه منځ ولا په تحفه کې ورکړه تحفه او ارشاد الله سبحانه و تعالی او فرمایا چې زما د طرف نه ستاسو امت باندې 50 منځونه فرض دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو چې زما د امت چې کوم سیس باندې د عبادت هغه ارکان او د عبادت خشوع او خضوع ظاهري دي حق شي الله سبحانه و تعالی مال راک ډیر خوشاله اولاد به وېسم ټول امت ته پیش کوم 50 منځونه را روانو د حضرت موسی علیه السلام خواله چې راغی واپس ای موسی علیه السلام ورته الله له تحفه کې څه درکړه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته عرض وکړ چې مال په تحفه کې الله 50 منځونه راکړه دومره لوی شی راکړی. موسی علیه السلام ورته وی چې 50 منځونه خو الله درکړه خدا 50 منځونه ډیر دي ستاسو امت نشي کولای. ښه واپس لاړ الله سبحانه و تعالی دربار ته پیغمبر علیه السلام لاړ چې الله دا 50 منځونه خو ډیر دي بده کې لکه څه کمې و ویزه 15 ته کم چې 15 کله کم شو بیا راغی د موسی علیه السلام خو له وسو شو 45 شو 15 کم 50 شو ادم ډیر دي بیا لاړ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د الله نه سوال وکړي چې الله دا ډیر دي اما امت کمزور دی اسانی داغه لپاره منتخب کا او نور ته کم کوي زه 15 بیا کم کړم سلوي خط ته راوست چې بیا راغی بیا ته موسی علیه السلام ادم زیات بیا ته راته حتی تر دې پورې چې 15 منځونو ته الله سبحانه و تعالی دا 50 منځونه راورسول چې کله د موسی علیه السلام خواله راغی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته موسی علیه السلام وی دا 15 منځونه هم زیات څه امت نشي کول. هغه څنګه ځکه چې بنی اسرائیل هغه باندې ما تجربه کړې ده زما په امت باندې صرف 2 منځونه فرض هغه ما هغه خشان سره چې کوم دین لري ادا کړ په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا 15 الله سبحانه و تعالی را ورسول خبره نو بیا یې چې استحیت من ربي نور واپس زنه شم ورته مال د خپل رب نه حیا راځي چې نور به کم نور لاله حیا راځي دا زين الله سبحانه و تعالی ندا او आवाज وکړي چې موسی او اے زما خوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم څه زما سره ولي کله شو اق ولي کله شو باغې کې کمې زیاتې نه کیږي لہذا اگر چې تاسو دا 15 منځونه دي او دا ما د 50 نه کم کړو خو لیکن زما سره ستا امتی دی 15 منځونه کوي زما سره به اجر او ثواب د 50 منځونه لیکل کیږي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاندې راغی او بیا څنګه چې مخکې ما واقع کی ذکر کړو چې براق ال دکی وي غټه ته تړلې شی او باغی کی سوره او اول ورځ ما د بیت المقدس یو ویډیو کتا باغی کی
باقاعده تور باندې کوم ځای ته د براق تړلې شوی نو الته کې اوس یو کندز ولنده کړل هغه ګټ کې یو کندز ولنده کړل او په کوم ځای کې دا براق تړلې شوی دا ګټه چې کوم ځای کې پرته و نو د دغه ځای کې یو جدا اوس مسجد جوړ شوی مسجد البراق ورته ویل کی او دا ګټه چې کوم دی نو داسې تقریبا په شپږو وو فوټو کې دا بره په دې دیوال کې لګېدل او یو کونډه ده مضبوطه دا د هغه براق هغه نشاني ښیي چې دلته کې رسول الله مبارک ته هغه براق هغه تړلی شوی نو چې رسول الله مبارک لاندې راغی نو براق چې کوم دی نو هغه ګټې ته باسوري کې تړلی شوی او پړی هلته کې نښتی هغه واپس را پرانیستلی شو او رسول الله مبارک په د شام نه یعنی د مسجد اقصا نه هغه راغی او واپس خپل کور ام هانی رضی الله تعالی عنها دغه په کور نه تلو نو هغه کور ته واپس راغی چې کله سار وخت شو رسول الله مبارک ام هانی رضی الله تعالی عنها وای چې تو خبر نشوي نگاش بخو ما د دې ځای نه لاړم شام ته مسجد اقصا ته لاړم بیت المقدس ته لاړم او د هغې ځای نه بعد بره اسمانونو ته وختم د جنت او د جهنم د هغې سیر مې وګرځېدم هلته کې بیا لاړم او بیا واپس دلته کې چې کوم دی نو په دې شپه کې راورسېدم ام هاني رضی الله تعالی عنها ورته وایي دا وایي په خوب کې لاړې که په یخه باندې لاړې وایي دا په یخه باندې لاړم په یخه باندې نو څومره وخت تیر کړ و اې د خپل بسترې نه چې پاسېدم دا بستره ګرمه وه چې کله واپس رالم نو بیا دومره وخت مې تیر کړی او په دومره وخت کې ورته الله جل جلاله د هر سره وښودل چې واپس بسترې ته ورننوتم نو هغه ګرموالی چې کوم دی نو لا ختم شوی نه او چې کله تلم نو دا کونډه مې چې کوم دی نو کولاو کړه پخوانه کوم خیال و زنځیر به هغه به سړی وروس هغه کونډه مې کولاو کړه چې څنګه مې راځوړنده کړه نو هغه خوځېده چې واپس رالم نو هغه کونډه هم خوځېده او لا ودرېدلې نه وه په دومره وخت کې تللی راغلی خو ام هاني رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې هسې نه د خلکو په مخ کې دا قیصه وه ځکه چې خلک به ستا خو په دې وخت کې خلک ټول دشمنان دي خلک به تا پسې مختلفه قسمه پروپاګنډې شروع کړي چې موږ راته هسې وي چې لیونی دی نعوذ بالله اوس دې خبرو ته غوږ شئ چرته بیت المقدس چرته بره اسمانونه جنت او جهنم د هغې نه بعد واپس راتلل او واپس کور ته راتلل او بیا د سحر په مونځ کې شرکت کوله خلک به تا ته وایي چې مونږ هسې وي چې دا لیونی دی نو چاته د دې تذکره مه کوه هغه ورته وایي ښه بهرحال چې کله د کور نه ووته نو په لاره کې ورله ابو جهل مخې له ورغی چې ابو جهل ورغی نو هغه به رسول الله مبارک پسې مستقل خنداګانې کولې نو په لاره کې ورته وایي وراره وایه که نه نوي څه د څه شتی که نشته دی نوي څه دې راوړل دي که نه نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نوي شتی بیګا شپه مسجد اقصا ته تلم او د مسجد اقصا نه بر اسمانونو ته تلم او واپس کور ته راغلم وایي دی ابو جهل پلقې شروع کړې چغې شروع کړې او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا خبره د خلکو په مخ کې کولی شي یعنې دا خو به داسې خبره ته کوې چې د نه منلو خبره ده په یوه شپه کې بلکې قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى چې الله سبحانه وتعالی د شپې په معمولي غونته کې حصه کې د مسجد اقصا د بیت الله نه واخله تر مسجد اقصا پورې خپل پیغمبر هغه بوته او بیا بر اسمان ته وخېږه نو دا ابو جهل ورته وایي د خلکو مخکې دا خبره کولی شي هغه ورته وایي د خلکو مخکې کولی شي د رسول الله مبارک خبرې ته به چا غوږ نه ایښولی ډېر محنت به وکړه چې یو کس دوه دا چې کوم دی نو راشي ما خبره واوري خو خبرې ته به چا غوږ نه ایښولی نو الله جل جلاله ورله یو سیستم برابر کړ چې ابو جهل خلکو ته اوازونه شروع کړي نو راشئ که نه درته هسې ویم چې دی لیونی دی اوس یې بله خبره کړله ټول خلک راجمع شو هسې په خپله که ورته رسول الله مبارک وایي چې راشئ راجمع شئ زه درته خبره کوم نو نه راجمع کېده خو ابو جهل راجمع کړه د هغه په خوله د هغه یاران دوستانو چې راجمع شو خبره شروع شوه رسول الله مبارک ورته تفصیلي خبره وکړه چې زه د دې ځای نه ووتم داسې چلو شو داسې چلو شو
ټول پروپاګاندا شروع ټول ردی بدی خبرې شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بس الله دې طرف نه دغه دا کته سو منه یو کنه منه خدغه کار زما سره شوی دې کې بعضې چې کوم هلته کې هوښیارانو نو هغوی وی چې دې دا خبره دي چې په مضبوطیا سره کوي نو راځئ چې تپوس ترې وکړو که څوک په تاسو کې شام ته تللی نو پخوانه زمانه کې چې به کله یو ښار و نو د هغې به خپله دروازه وه یو لاره به وه حقه دروازه به یو ټایم کې کولاوېده خلک به ورتله بیا به بندېده نو د ده نه تپوس وکئ چې په دې ښار کې چې کوم دی نو څنګه لارې وي څنګه دروازې وي او دې چې وایي چې زه مسجد اقصا ته تلم بیت المقدس ته تلم نو د ده نه دا تپوس وکئ چې په بیت المقدس کې څو دروازې دي څو پکې کړکۍ دي څنګه دیوالونه دي څنګه پکې ستنې دي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دغه ټایم کې زه حیران شوم تاسو نه زه تپوس کوم مونږ د ورځې 15 ځله د خپل جومات ته راځو خو زمونږ د ټولو نه چا تپوس وکړه چې په دې جومات کې څو صفونه دي مونږ ته پته نه په دې جومات کې څو بند کېږي مونږ ته پته نه د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې دې خبرو ته زمونږ خیال نه وي د ورځې 15 ځله راځو خو زمونږ د الله د عبادت سره کار یا وکړو ایسته ځو دقسې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ وکړه چې الله ما خو هلته ستنې نه شمارلې هلته خو ما دروازې نه شمارلې زه خو تا بولی وما اوس به دې ولې څه جواب ورکړو نو خلک خاموش شي چې که د دې خبرو جواب یې راکړه نو دی به بیا په حقیقت کې تللی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین فورا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دې خلکو ته ووایه چې بالکل او زه جواب در کوم رسول الله مبارک ته یو جواب در کوم وی ښه په ښار کې څو دروازې دي نو الله سبحانه وتعالی د مکې مکرمې په یو غټ غر باندې وی دا ټول شهر د شام سره د بیت المقدسه هغه راوسو په حق ځای باندې مخامخ رسول الله مبارک ته داسې کېښو رسول الله مبارک به هغه شعر ته کتل چې دا پکې یوه دروازه ده پخوانه به خلکو وی دا اعتراض کاو چې څنګه رسول الله مبارک ته د هغه ځای نه شهر او ښار او دغه جومات الله سبحانه وتعالی راوسو په دغه ځای باندې کېښو دا خو ممکن نه ده نن چې کوم دی نو دې شي مونږ ته وښودلی سړی به په لندن کې او مونږ ته به هغه خپل کور هم ښودی شي په بیت الله شریف کې وی دروازه به هم ښودی شي هر ځای به مونږ ته ښودی شي دقسې الله سبحانه وتعالی په دقه غر باندې رسول الله مبارک ته هغه ټول ورسره وښوده رسول الله مبارک به هغې ته کتل دا پکې دروازې دي وی او رښتیا یې ووی دا چې کوم دی نو د ښار دروازې دي رښتیا یې ووی دا پکې چې کوم دی نو ستنې دي رښتیا یې ووی او ټول نشانات چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته ووی چې کله ورته نشانات ووی د هغې نشاناتو باوجود دې خلکو یې نه ته دروغ دی یو کس پکې راپاڅېده هغه وی ښه دا نشانات خو دې صحیح کړه زه ستا نه بل تپوس کوم ته چې کله تلې نو دغلته کې شام ته زمونږ یو قافله تلې ده بلکې دوه قافلې تللي دي هغه قافله په کوم ځای کې وه ته چې په کومه لاره تلې نو د قافلو خو یو شانتې لارې دي که نه ته وایې چې زه په دغه لاره تلم نو زمونږ هغه قافله کوم ځای کې وه رسول الله مبارک ورته وویل زه چې کله تلم نو ستاسو قافله په پلانکي ځای کې را روانه وه واپس او مخکې ته چې کوم دی نو خړ اوښو او په هغه خړ اوښ باندې دوه بوجۍ وي یو بوجۍ یو طرف ته ځوړنده وه بله بوجۍ بل طرف ته ځوړنده وه او ان شاء الله تعالی چې په 3 ورځو کې به ستاسو دا قافله چې کوم دی نو مکې مکرمې ته واپس راورسي بل ته تپوس وکړو یوه قافله زمونږ هم وه چې کله تلې نو د هغې متعلق څه درته معلومات شته بیا شته څه معلومات دي نو چې کله زما براق ستاسو د قافلې خوا ته تېرېده نو یو اوښو په هغه باندې هیبت راغی هغه د دې تېزۍ د وجې نه ویرېد هغه اوچت شو راخلاص شو خپۍ ماته شوه دا اوښ چې خپۍ ماته شوه نو هغه اوښ په ځای باندې کېناست او یو سړی په دغه ځای کې چې زه ډېر زیات تږی شوم د هغه د اوښ په یو کوزه کې چې کوم دی نو اوبه پرتې وي هغه اوبه ما راواغستې هغه اوبه مې هم وڅښلې دا ستاسو د قافلې حال احوال
او د اولنۍ قافلې مبارک دا مو رسول الله مبارک چې ذکر تلمنو د دیونه یو اوخ په پلان کې ځکه ورک شو هغه اوخ پسې ګرځیده اقا اوخ یې مونډلو چې درې ورځې تیرې شوې دا قافلې را ورسېد د خلکو ته تاسو مستاسو سره ناشنا کار خو نو شوی یو ورته وی یاره زما سره ناشنا کار دا شوی چې کله زه تلمنو زما سره په کوزه کې وګوي لاندې نو کتل بل لاندې هم نو یو وخت سوچ مې وکړ چې دا به زه په هوا کې داسې ختمې شوي د تیز نور د وجې نه ذهن ته مې راغله چې دا غټه لوټه ده دا خو په هوا کې هم نشي ختمېدی د ګرمۍ د وجې نه رسول الله مبارک ورته وویل اوبه ماسک کړي دی بلې قافلې والا ته وویل تاسو کې څه ناشنا کار یونه زمونږ په یو ځای کې وو زمونږ یو اوښ ټوپ واهه او د هغې خپه چې کوم دی نو بیا ماته شوه فورا پته ولګېده چې یاره دا پیغمبر چې کومې خبرې کوي دا دروغ نه دي هغه اولنۍ قافلې ته وویل ستاسو څه خو زه ناشنا قیصه نه وراغل هغې ورته ویل پلانکي ځای کې چې کوم دی نو زمونږ نه اوښ ورک شوی و ډېرې پساو کړی بیا چې کوم دی نو خدای پاک پیدا کړي رسول الله مبارک ورته ویل کومې قیصې چې مې درته کړې وې رښتیا وې او که نه بالکل رښتیا وې د هغې باوجود د خلکو چې کوم دی نو ایمان رانه وړ او حتی تر دې پورې چې رسول الله مبارک یو زمانہ کې به خطونه لېږل مختلف قسمه مالکو چې خطونه یې ولېږل نو هرقل د روم باچا هغه ته هم خط ولېږه چې د ایمان راوړه اسلام راوړه چې کله خط وکتو نو په هغه وخت کې دا هرقل چې کوم دی نو دا وایي بیت المقدس ته راغلی و د شکرې دپاره عیسایي اصل کې دی الله یې منه نو ده دا خط وکته وی چې بل شام کې څوک وګوري د دې قافلې چې کوم دی نو څوک شته که نشته زما خواله راولې نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دغه وخت لا ایمان نه دی راولې د خلک ور وسوي چې دا مشر دی او د دنه چې کوم دی نو تاسو وکړه د پیغمبر مبارک نو ابو سفیان نه تاسو شروع کو هرقل چې دا سړی څنګه دی دا راوته چې هو ته وی چې دا داسې دی وی چې نسب څنګه دی وی چې اهلی نسب دی ډېر اوچت نسب دی کافر دی ابو سفیان بدل راځي وی چې پلار او نیکه په دې کې چرته څوک بادشاهان تیر شو دي وی چې نه دي تیر شو نور کیسه وته وکړي چې داسې کار کوي دا نو دا هرقل د فورا نوې چې زه په کوم ځای باندې ناسم دا آخري پیغمبر دی او یو وخت به راځي چې په دې ځای باندې به هم دا پیغمبر چې کوم دی نو قبضه کوي او کوم دین چې راوړی دی دا دین به دې ځای ته هم رارسي نو ابو سفیان وایي په دغه ټایم کې خو چونکې زه کافر وم نو ما دا خبره برداشت نه کړه نو ما ورته وویل چې جي هغه ډېرې ګډې وډې خبرې هم کوي وایي چې څه ګډې وډې خبرې کوي وایي چې جي اوس په دې وخت کې دا شوشه خوره کړې دا خبره خوره کړې ده چې زه چې کوم دی نو په یوه شپه کې د شپې په څه حصه کې بیت المقدس ته تللی یم او بیا بار اسمانونو ته تللی یم نو دا کېدی شي نو په دې کې شاته د هرقل نه یو بابا و بوډا بابا و هغه وایي چې جي هرقل باچا ته وایي چې ما له لږ اجازت راکړه زه د دنه یو څو تپوسونه کوم ابو سفیان وایي چې وکتې د ابو سفیان نه دی دقې بوډا بابا تپوس شروع وی چې دا کومه ورځ وه او دی چې وایي چې زه بیت المقدس ته تللی یم دا شپه کومه وه دا میاشت کومه وه دا کال کوم و نو ابو سفیان ورته وویل چې دا ورځ وه دا شپه وه دا میاشت وه وغیره ټول تفصیل ورته بیان نو دقې بابا د هرقل ته وویل باچا ته چې جی هم په دقه شپه باندې زما د دې بیت المقدس ډیوټي وه ډیوټي مې دا وه چې کله ماسخوتن خلک لاړل ما به ور بنداو زه چې کله خلک ووته ما ور بنداو ور نه بندېده دا مین ګیټ د بیت المقدس نه بندېده د ماسخوتنې ما ډېر کوشش وکړ چې زه دا بند کړم خو نه بندېده ترکان مې راوست هغه راته وویل چې د دې دا چوکاټ چې کوم دی نو دا کوک شوی دی او دا چې تر څو پورې چوکاټ لرې شوی نه نو دا ور نشي بندېدی نو ما وی چې وسه وی چې بده کې ټوله شپه لګي په چوکاټ لري کولو کې ما به سحر لري کو ما وی چې سیدا د بیت المقدس دروازه می کولا او پېخو چې سحر رااله د بیت المقدس دروازه کولا او چې ما بندول نو په اسانه سره بندیدا نو زما زين تراله چې خامخا دلته کې د شپې سو خاص بنده به د خدای راته نو الله ورته دا دروازه کولا او پرې خو دا زلالم چې کوم ځای ته به مسافر خپل ساروي تړل هغه ځای مې وکړه نو الته کې د خپو چاپونه او د ساروي
ما ته پته ولګېده چې خامخا نن شپه دا د الله خاص څوک بنده راغلی دی دا دروازه چې نه بندېده دا ورته الله جل جلاله داسې کولاو پرېښوده هغه راغلی دی بنده خپل عبادت یې کړی دی وتلی لہذا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی بیت المقدس ته عبادت یې کړی دی د ټولو انبیاء کرامو هغې ته جمع ورکړې ده هغې ته امامت ورکړی دی بیا تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره واقعات د خلکو ته بیان کړه خو د دې باوجود هغه خلکو ایمان رانه او حتی تر دې پورې چې مزید پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس مسخري ټوکې شروع یو په بیت د مقدس نه واپسې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه دا خلکو ته دا تذکرہ وکړه چې یو معنا الله سبحانه وتعالى منذ راک منذ دویم کوم لوی نعمت او لوی تحفه الله سبحانه وتعالى مال راکړه نو هغه دا ده چې ستا امتیان که هر څومره ګناهګاران دي یو ورځ به داسې راځي چې هغه به د جهنم نه راوځي او هغه به جنت ته داخلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا قصه ارشاد او فرمایله چې زبر العالم تاسو به صحابه کرام کاو چې بر العالم نو څه چلو چې ما باندې سفر وکړې شو زه وګرځولې شوم او جنت کې وګرځولې شوم څنګه وګرځولې شي ورځي عمر فاروق رضی الله عنه ته جنت کې چې ګرځیدم نو د محل سره تیرېدم او شاندار محلو ته مې ولیدې ستا محل مې ولید ځکه مې دار اتل چې دا بچته زما محل وما ته ویل شو چې دا ستا محل نه دی یو زنانه ته مخې ته ناسته ده اوبه بهیږي او هغه خپل مخ ته اوبه اچوي او چې کله لاندې تویږي د ملغلرو په شانتې دا اوبه لاندې تویږي ما د دې زنانه تپوس وکړه چې دا د چا محل دی ما ته دې زنانه ووي چې دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه محل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي زما ډېر خواهش و چې زه دننه ستا دا محل ووینم ورشم خو بیا راته ستا غیرت را مخې ته شو نو دې وجه نه ورننه نوتم نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته سوی و ابيکا اغار یا رسول الله الله رسول ورغله به زب په تا باندې غیرت کوم یو ورځ عمر فاروق د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سره غپ لگاو وی بلال استا خزم مالی دل په جنت یا څنګه رسول الله وی ورځ ته ریدم په جنت کې چې کله بعضی معراجونه هغه په خوب باندې شو دي بعضی معراجونه هغه چې کوم دنو په یخه باندې رسول الله مبارک کړی چې تیرېدم نو دقه سی غټ محلو یو زنانه وته ناستوا ما ته وی چې زنانه دلته کې سکه او چرته زینا ما ته وی چې نه زه د بلال په انتظار باندې دلته کې ناسته نو دا د هر یو جنتی لپاره مې اعلی مقامات ولید چې د هغه په کور کې سلور چینی بيدي سلور نهرونه بيد یو د صفا شرابو یو د صفا شودو یو د صفا غبینه او بل د صفا چې کوم دین اوبو دا چې کوم دین نهرونه بيدل او د هر یو جنتی دا کور چې جوړ شوی نو دا د ملغلرو د یاقوت او مرجانو نه جوړ شوی لاندې خاوره چې کومه وا نو هغه په جنت کې ټوټل زعفران خواره شوی دا الله رسول جهنم دی ولید یا جهنم ولید دا حدیث مکملون بیا خبره ختمه جهنم ولید او څنګه دی ولید په یو ځای تیرېدم جبرئیل امین را سره دی یو سړی دی د هغه سر لاندې سملولې ده د هغه سر ته وسره ولاندې د وسپنې او غټ برز اوچتای د هغه سر له راخلاصي پټي پټي کیږي بس هغه زه تزي ډیر اوړي بیا د سر روغ شوی وای چي ډیر اوړي بیا چې د سلسله جاری و رسول الله مبارک ماته رسول الله مبارک وای ما د جبرئیل امین نه تاسو غدا سيدي چې په مخ کې ځه مخ کې لاړم یو سره مې ولید هغه نکونه چې کم دینو د تانبی دي هغه خطر پر خپل مخ پسې او د ځان په مخ دا مخ د څومره غوخه چې دا را لري کې وخته ورځي ما چې داسې دي چې په مخ کې دا
په ځای باندې تیر شوم یو سړی مې ولیده چې د وینو او زو په دریاب کې دی پروت دی او هغه وینې او زوی خوټ کېږي دی کوشش کوي چې زه غاړې ته راشم خوا ته ورته یو سړی ناست دی چې څنګه خوا ته راشي او غاړې ته دی راشي هغه سړی په کمره باندې وولي دومره په شدت سره یې داخله وولي چې دی واپس چې کوم دی نو هغه منځ ته ورسوي ما تپوس وکړه چې داسې دي چې په مخکې ځه مخکې لاړم هلته مې یو کس ولیده د وینو او زو جام ورسره دی دی وایي چې زه وږی شوی تږی شوی یم ده ته د وینو زو جام ورکړی شي دی چې کله هغه وڅکي نو دی دومره ګرم شي د هغه تپش او د ګرمۍ د وجې نه د ده کلمې چې کوم دی نو لاندې پرېوځي ما وایي چې داسې دي چې په مخکې ځه نو زه ته ورسېدم هلته کې یو کس دی د لوږې د وجې نه هغه ته سرې ګټې پرتې دي او دی دا ګټې خوري دی برداشت کولی نه شي د ده دا خېټه سوری شي واپس دې ګټې راوځي ما وایي چې دا څوک دی چې په مخکې ځه یو ځای ته یې بوتلم هلته کې یو غټ غر دی خوله یې تنګه ده شاته چې کوم دی نو غټ دی اور پکې بلیږي بربند هلکان او جینکۍ په هغې کې تاویږي ما تپوس وکړو دا لمبه ووایي چې کله لمبه ووایي نو دا د خولې ته راشي وایي زه وایم چې دقه دی لاندې راغوزار شو د غر نه واپس لمبه په ښکته شي دا خلک واپس هلته کې لاړ شي ما تپوس وکړو چې دا څوک دي چې راشه په حساب دې پوه کړم هر چې اولنی دی هغه سړی دی چې ده ته قرآن ورکړی و دی تلاوت پرېښودی د ورځې په دې عمل نه کوو د شپې چې کوم دی نو د دې تلاوت نه کوو اوس تاسو ځان ته وګورئ زه دې ځان ته وګورم مونږ څومره د ورځې څومره تلاوت وکړو مونږ څومره په قرآن باندې عمل وکړو دا ټوکې خبرې نه دي که چا داسې نه کړی نو ګوره یاد ساته دا کار به ورسه کېږي قرآن تلاوت به کوو که نه به کوو انشاءالله دا بل سړی هغه سړی دی چې دی سودخور و دی حرامخور و او په روایت کې راځي چې دا هغه سړی چې دی به کله وږی شو نو ده ته به د چینجو نه ډکه مرداره راوړلی شوه دا به ورته کېښودلی شوه دی به لګیا و هغه به یې خوړله هغه دومره سخت چینجي چې د ده دا خېټه به یې سوری کړه او بهر ته به ترې راووته ما تپوس وکړه چې دا څوک دی چې دا حرامخور دی اوس حرامخوري دا څه ده د یوې روپۍ حساب کتاب به کېږي ګوره په دې باندې ځان پوه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى چې 4 روپۍ به تر دې حده پورې چې په روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړي چې کوم دی نو تسمه پته کړله تسمه یو صحابي د بوټ ته تسمه نه ده رسول الله مبارک ارشاد وفرمایه دا سړی ما ولیده چې دې سړي ته په جهنم کې د دقې تسمې د وجې نه عذاب ورکولی کېږي اوس چې د چا پوله نیمه ووایته او پټی نیمه ووایته او د یتیم مال قبضه کې او ته چې کوم دی نو د بل دپاره غلطه ګواهي ورکړي دروغ ووایې د بل پټی په بل پسې ولیکې مال او جیداد د خپلو ماشومانو او د خپلو مشرانو او د ښځو حقوق ادا نه کړي څنګه به تپوس نه کېږي هماره به تپوس نه کېږي په کومه اډۍ باندې مونږ روان یو یو شي به تپوس کېږي ګوره مخکې چې لاړم دا دغه سړی دی چې دا په اور کې لمبېږي دا هغه نوجوانان دي هغه زنانه دي چې کوم فحش کارونه به کول کوم به فحاشي خوروله نن سبا وګوره هر یو نوجوان هغه په موبایل کې هغه څیزونه ورسره دي یقین وکړه چې د کتو نشي د دقې کسانو سره به دغه کار کېږي لہذا ستاسو په خدمت کې عرض دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه لیدلي دي الله دې موږ له د دې نه نجات راکړي او د نن نه عزم او اراده وکړو چې د معراج د دې سفر د رسول الله مبارک د دین خپل ژوند بدل دا میاشت هغه میاشت چې رسول الله مبارک پکې دنیا ته تشریف راوړی مبارکه میاشت اوس د دغه میاشت نه موږ څه سبق حاصل کړو د الله سره عهد وکړو وعده وکړو چې الله د دې ټیمه پورې څه شو دی هغه ټول شو دی هغه راته معاف کوه الله پاک ډېر غفور رحیم ذات د شګو عمره ګناهونه په یوه اوښکه باندې معاف کوي د سمندر د زګ عمره ګناهونه په یوه اوښکه معاف کوي د نن نه عزم دا کوو چې الله چې څه مې کړي دي هغه راته معاف کړه د نن نه بعد بخپل ژوند زه بدلوم د چا دې اراده د ټول اراده ده که نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين